تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم مسارى تفاضوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم من يكفر بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا بل نتبع ما أنزل علينا قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. سورة بقرة د مضمون په اعتبار څلور سیوا اوله حصہ درې بابونه وه اول بار کې شل آیاتونو پای کې د دریو فرقو بیانو بطور تمهید یاد یا ایها الناس عبدونا دویم باب داول حصے پای کې داول توحید پاوی ادله بیا دلیل وحی زجر نمنن کو داوی تا بشارت من کو داوی تا او یادم دا شبه او نیان اربعا یا بنی اسرائیل اسکرونا خطاب خاص و پس خطاب عامنا پای کی دری خباستونا داوی کتاب و داوی مقابلہ کی دری اوصاف حسنہ دا مومنانو یا بنی اسرائیل اسکرونا خطابات ستو بنی اسرائیلو تا اول خطاب کی آتا نعمتنا او دو نعمتینو دیم کی دری خباستنا مشران یهودو سلور دو سنو اس دی زائنا درین خطاب بنی اسرائیلو تا او بدی کی انکارهم من الاوامر و اتیانهم بالنواهی چې الله تعالی سے امر کړو حکم کړو ناغه نه کول او چې الله باندې سنا باندې کول ناغه دې کول زده کو دا عادت څنګه د اغیو اوسم چې چا کې دا عادت راغې نو د کې عادت د يهوديانو راغې چې الله حکم کړو ناغه نه کوي او چې الله د سنا باندې کړی دي نو هغه کوي دا دریم خطاب او بده کې انکار هم من الاوامر و اتيانهم بالنواهي اوامر الله ورته کړیو چې دیو الله عبادت کوي نو هغه نه کول وبالوالدین احسانا
الله وتعالى مور ابلار سره احسان کوي نو هغه نه کول وذل قربا والیتامى والمساکین الله یې خپلوانو سره احسان کوي یتیمانانو سره احسان کوي مسکینانو سره احسان کوي نو هغه نه کول وقولوا للناس حسنا الله وتعالى خلق تبع امر بالمعروف او نهي عن المنکر کوئی نوغه نکول واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة اللہ عبادت بدنی با کوئی عبادت مالی با کوئی نوغه نکول ثم تولیتم الا قلیلا منکم وانتم موردون چه اللہ ورطا سویلیو نوغه نکول او دسنا چه اللہ منی کریو نوغه کول اواسو لا تخرجون لا تسفكون دماءكم وَأَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ چې د یو بل وینې بند نه تویوي نو هغې کول مرګونه کول د یو بل وینې تویولې وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ خپل ملګري به د کورونو نو باسئ نو هغه کول په یو بل به حمله کول او کورونه به یو بل است ثم اخرجتم ما انتم تشهدون ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم یو بل وجه یو بل کورونه است نو سچ وتا الله او کوي نو هغه نه کول د سره چې الله منی کول چې مکوي نو هغه کولو دا عادتونه اوسم چې چا کې راشي نو هغه کې عادتونه د يهودو دي خوونه د يهودو دي چې توای مکوي نو کوي اځه توای دا کار وکا نو بیا هغه نه کوي اسی به وایي یاره مونږ له یو بوت پکار له مونږ له یو بوت پکار له مونږ له ځان له تنظیم پکار نو خو چې کاله جوړ کې نو بیا به یاره دې ته اجازه نشته یاره دیوبندیان افتراق راځي دیوبندیانو سره اتحاد د پکار دی ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسكم وتخرجون فريقا من ديارهم تظاهرون عليهم بالاسم والعدوان نو امر چې رسا الله حکم کړو نو هغه نه کول او چې د سنا الله منی کړیو نو هغه کول وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ کلا چې واغستا مونږه وعده د بني اسرائیل نه لا تعبدون الا الله دا وعده تی په جوړ موسی عليه السلام واغستا لا تعبدون الا الله یعنی بی الله تعبدون الا الله په دې خبره باندې چې عبادت ورکوي بيد الله نه بل چا لا تعبدون الا الله ابو منصور ماتریدی تعلیلات اهل سنت کې معنا کوي دارنګه نور معنا کوي چې هغه حکم ورته شو هغه سو اته دی چې دی الله عبادت کوي یو الله تعالی تروای وقولوا للناس حسنا لا تعبدون الا الله بیا اللہ تجعلون الالوحیت الا للہ در منصور کے سیوتی رحمت اللہ علیہ مانا کئی لا تعبدون الا اللہ یعنی بی اللہ تجعلون الالوحیت الا للہ فدی خبر آباد وعدا غستے شویوا چی الہ بابا غیر دا اللہ نبل سوک نگردوئی صفت الوحیت با بيد الله نبل شاله ورکوي بیا الله تجعلون الالوهیت الا لله کلا چې واسطه مونږه وعده د بني اسرائیل نه لا تعبدون الا الله چې عبادت بنه کوئی بيد الله نه بل چا بغیر د الله نه بل اله نه ګرځوي وبالوالدین احسانا
او د مور او پلار سره به ښېګړه کوي وبالوالدین احسانا او د مور او پلار سره به ښېګړه کوي قرآن کریم کې اکثر ځایونو کې چې د الله حق ذکر کی ورپسې د مور او پلار ذکر کوي مور او پلار ځکه ستا د بدن تربیت یې کړې وي نو په انسان کې یو بدن دی یو روح دی د بدن نه روح اهم دی ځکه په دې بدن کې چې روح وي نو دې څلوېښت پنځوس شپېته اویا اتیا کاله په کور کې اوسېږي او څوک پرې نه تنګېږي خو کله چې روح ترې نه وځي نو بیا یې نه ایساروي بیا زر خښوي ځکه قیمتي شی ترې نه لاړ نو چې د بدن تربیت یې درله کړې د هغه حق شته نو چې هغه ستا روحاني تربیت یې کړی دی دین یې درته ښیلی دی قرآن یې درته ښیلی د هغه حق نه وه د هغه بې عزتي کو وبالوالدین احسانا د مور او پلار سره ښېګړه کوي د دې وجه نه چې الله خپل حق ذکر کړي ورپسې د مور او پلار ذکر کوي او د مور او پلار دومره حق دی که ستا پلار غلامي او تا واغسه وضاحت یې کړ نو بیا هم ستا په هغه باندې بدل نشته په هغه احسان نشي زبادلی حدیث کې راځي او صحابي راغی نبی علیہ السلام ته وایي من ابرو یا رسول الله یا دا الله رسول الله زه د چا سره احسان وکړم نبی علیہ السلام ورته امکا مور سره احسان کوه هغه تعالی ثم من وی بیا د چا سره احسان وکړم نبی علیہ السلام ورته امکا مور سره احسان کوه پدریم ځل بیا وی قال ثم من بیا د چا سره احسان وکړم نبی علیہ السلام ورته امکا وسلورم ځل وی قال ثم من وی بیا د چا سره احسان وکړم نبی علیہ السلام ورته ثم اباک ثم الاقرب فالاقرب بیا د پلار سره احسان کوه په احسان کې درې چند د مور حق زیات دی ځکه هغې په ګېډه یوازې ګرځولی پلار د غمه بېغمه و پیدایش کې تکلیف هغې تېر کړی دی پلار بېغمه و په پی ورکولو کې هغې تکلیف تېر کړی پلار بېغمه و وروستو بیا پلار ورسره شریک شه نو په خدمت کې د هغې حق زیات و نبی علیہ السلام ورته مور سره احسان کوه په څلورم ځل یې ورته پلار سره احسان کوه ثم الاقرب فالاقرب بیا د خپلو خپلوانو سره احسان کوه بیا د نورو خپلو خپلوانو سره یو شاعر وایي علیک ببر الوالدین کلیهما وبر ذوی القربى وبر الابائد لازم دی تا باندې د مور او پلار سره احسان وبر ذوی القربى وبر الابائد او بیا د خپلوانو سره احسان بیا د نورو خلکو سره احسان د مور او پلار حق دی دارنګه پورې رضی الله تعالی عنہ څخه سره راغی ورته وایي ان لی امرأة وان امي تامرني بطلاقها زما خزو او ما ته مور وایي چې طلاق یې کا زسو کما قال سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ورته ما د نبی علیہ السلام نه اورېدلي دي یقول الوالد اوسط ابواب الجنه چې نبی علیہ السلام یې پلار د جنت د میان دروازه ده اصل دروازه ده د چا چې خوښه وي نو ځان له دې دا ولټوي نو د مور حق درې چنده زیات دی مطلب د هغې هم خیال ساته د مور او پلار ځان له یو حق دی هغه ادا کول دي وبالوالدین احسانا د مور او پلار سره ښېګړه کوئ وذي القربى خپلوانو سره احسان کوئ
والیتاما دی یتیمانانو سره احسان یتیمانو سره احسان کو د یتیم مال خو هغه به تعالی کو د سره بمر شو یتیمان به پاتې شو وی به علی ګورمبه ما خام سپور نشي د یتیمانو ساروی به حلال کړ علی خیرات ورپسې وکي د یتیمانو مال پاره به ګړه صابون چواري کپڑا راړه وی به دالا غسخاته د یتیم مال د تقسیمو شریط الله ور ویل ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا او حدیث کے راضی نبی علیہ السلام وہی انا وکافل الیتیم کاتینا انا وکافل الیتیم کاتینا زو او دی یتیم حفاظت کون کے کہاتینا بشاند دو گتو باندی بھئی جنت کی سمطلب سنگا چلتی دو گتو پمیانس کے بلا گتا نشتا زه او چا چې د یتیم کفالت کړو زمون میانس کې به بل څوک نه یو مطلب دا دویم مطلب دا انا وقابل الیتیم کهاتین زه او چا چې د یتیم کفالت کړو کهاتین پشان د دوه ګوتو باندې به یو څنګه دا یو ګوتا د بلې نه لګا دنګا دا زما مقام به تیوچتی لګا وغلا با اللہ مقام ورکی چاچ دے یتیم کفالت ہوگا او حدیث کے راضی دا قیامت پر دخلین بے دا اور لنبی خیجی چاچ بغم کے زانتا کولے و چلے والے وے یو کو جلا دا غازر سڑی بے اختیاری خدا چھ پسان را باندی کیا گریوان شلے یا چلے وئی یو چې غم کې ځان ټکولې دویم چې د یتیم مال خوړلې و د خړې نه به د اور لاندې خيږي ولی یتاما یتیم لورکا چا یتیم به جاندو د یتیم مال خوړې شو پښتنو ور سره ظلم کو په جیداد بوله قبضه واچولا مولا ور سره ظلم کو د سخات په نوم د خیرات په نوم باندې د غمال بخورې شو شیخ القرآن باندې د الله رحمتونه وډیږي چې د یتیم حق یو خود چې د یتیم مال هغه تعالی ور ویلې هغه باندې خوري وبالوالدین احسانا وذل قربا والیتاما والوان سره احسان کوي یتیمانو سره احسان والمساکین او د مسکینانو سره احسان وقولوا للناس حسنا وای با خلقو تا حسنان سمانا د حسنان مانا ابو منصور ماتریدی کئی تاویلات اہل سنہ کے وقولوا للناس حسنا لا الہ الا اللہ وای با خلقو تا مسئلہ توحید داخل خبری دی دارنگی ابن کثیر مانا کئی ابن جریر مانا کئی کلمت التوحید وقولو للناس حسنا وائی بخلق دا مسئلہ التوحید مسئلہ التوحید بہتا بیانوی اور سو کوئی وقولو للناس حسنا سیوتی مانا کئی وقولو للناس حسنا الامر بالمعروف والنهي عن المنکر وائی بخلقو تا امر بالمعروف والنهي عن المنکر دا قرآن و سنت بیان بکوئی رد بکوئی دا منکراتو ذکرک الواما ایا علماء الدین مالی اراکمو تغادیتمو عن منکرات الاوامر و علماءو ولیم درد منکرات و نستر کے پٹی کری دیئے زان دی دریم کڑے کڑے دے رد منکر نکے ایا علماء دین مالی اراکمو تغادیتمو عن منکرات الاوامر عمل امر بالمعروف والنهي فرضكم فعرفتمو ان ذاك اعراض حاجری امر بالمعروف او نهی عن المنکر ستاسو فرض نو چې تاسو دا کړی
اما الامر بالمعروف والنهي فرضكم فأردتم ان ذاك إراد هاجري اما اخذ الميثاق ربي عليكم بان تنصحوا بالحق اهل المناكر. تاسو نه الله وعده نو اغستی چې تاسو به رد منکراتو کوی. تاسو نه رد منکر پرې خو تاسو نه په تاسو تیار رااله امریو زائد تقریر کړو علماء ته هغه دی وی یا معاشر العلماء كنتم نجوم السماء يهتدى بكم فصرتم ظلما. واد علماء ټولګیا تاسو د اسمان ستوري وای تاسو باندې لار مونږ شو فصرتم ظلما تاسو تور تیارو ګرځیدایو اگر یو فصرتم خيارا تاسو حیران او پریشان شویو. تاسو باندې خلق لار مونږ تاسو نه خپل لار روکا شو. وقولوا للناس حسنا وای وخلقتا مسألة التوحید امر بالمعروف ونهي عن المنکر. امر بالمعروف بکوی رد بکوی د منکراتو. حدیث کے راضی نبی علیہ السلام وی لتامرن بالمعروف ولتنهون عن المنکر. امر بالمعروف ونهي عن المنکر بکوی او لیوشکن یعنمکم اللہ بعقاب منه او کما قال یا بدر باندې الله مذهب راولیږي کتا سو رد منکراتو پرې خود الله بدر باندې مذهب راولیږي دارنګي رد منکراتو کوي. فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر امر بالمعروف کوي او نهي عن المنکر کوي. فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر لا تدفع رزقا ولا يقرب اجلا. امر بالمعروف ونهي عن المنکر دا رزق کم یو نیټه نږدې کوي. اصول سنت کې وګوره شیخ په دې مستقل باب خو دی او چې امر بالمعروف کوي. فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر لا تدفع رزقا ولا يقرب اجلا. امر بالمعروف ونهي عن المنکر کوي دا رزق کم یو نیټه نږدې کوي. وقولوا للناس حسنا واقیموا الصلاة وآتوا الزکات او پابندی وکړئ د مونځ او ورکړئ زکات. څه مطلب عبادات دو قسم دی یو بدنی او دویم مالی. عبادات بدنی او که هم موضوع مالیو کی زکاتو مانا دا واقیموا الصلاة وآتوا الزکات. عبادت بدنی کوئی عبادت مالی کوئی. ثم تولیتم بیا واوڑی دی تاسو مگر لستاسو نا وانتم معرضون جملہ حالیه رال للاستمرار. وانتم معرضون یہی تاسو ہمیشہ اعراض کونکی کله چې تاسو حق ویل شوی مخم تیارو لے تاسو کار دادے. د یهودو عادت داو چې کله ورته د خدای دین راغلی دی کې مخړو لے چا ورته د خدای دین بیان کړی دا غي مقابله کړی دا. وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ اوس نواهی کلا چې واغسته موږ ستاسو نه وعده چې نه به تویوئ وینې د یو بل. ولا تخرجون انفسکم من دیارکم او نه به وباسئ خپلو ملګرو له د کورونو ستاسو نه یعنې د هغوی د کورونو نه. ثم اقررتم نو بیا اقرار وکړه تاسو وانتم تشهدون او یی تاسو پوه. تشهدون تاسو خبوئی خگوائی خدر تا پتا دا. ثم اقررتم وانتم تشهدون ثم انتم هؤلائی بیا تاسو دغا کسان ییو چه وجنی خپلو مرگرو لارا او باسی یو ڈوستاسو نا دخپلو کورونونا تظاہرون علم بالاسم والعدوان. امداد کوئی تاسو دیو بل بخلاف دی که ظاهره سره چې علا راشي په معنا د امداد. تظاهرون علیهم
امداد کوئی دیو بل علیہم بخلاف دی کے بالاسم والعدوان فاسم عدوان اسم ما کان محرم الجنس چلاغی جنس حرامی کلگیو کدیر لکا شرک عدوان اگه توی چلاغی شرعی نواوڑی اصل شے جائزی خدا حد شرعی نواوڑی ناجائز شی لکا دعا جائز دا وچه دا سنت و نبات پا جمع کئی نو بیا ناجائز شوا خیرات جائز دے وچه دا مڑی دا ماننے کے نو بیا ناجائز دے نو لکا بدعات اضافی دیتا ہوئی چه اصل شے جائزی مرتدی ولد زان نا کم کیف ایم کی زیادتو کی نوغنا جائز شی تظاہرون علیم بالاسم والعدوان امداد کوئی تاسو دیو بل بخلاف دی کے وکل گناہ دے زیادتی وَإِنْ يَأْتُكُمْ سَارَا تُفَادُوهُمْ او کراشی تاسو قیدیان تفادوهم یعنی تفادو منهم فیدیا ورگو ایدا غیر طرفنا وهو محرم علیکم اخراجهم او شان داده حرام دے بدیوا حرام دے بتاسو باندے اخکر دے دے کورنونا دلی مطلب سو اصل کے یمن کے یو دو کسو سے در ڈنوی قوبونو پائی کی یو اوس او بلو خزراج دا اوس چو دا ترو خزراج روارو نوان دی خو بند ترلی شویو دریاب تا نیرون خوار شویو دا اوس او خزراج دا دوار خسریو دی اوس خوب لید چه دا بند شلیگی و بده مرگ بانده عذاب رازی 10 سال بیستراو تڑلا او دوی زه هجرت کم ده ملک ازم ده یمن نازما رواری چوکا تل خزراج ناغوی زون در سرزما دی دوارا رال او پا مدینه منوره کی آباد شو ده اوسو مولاد پیدا کدل ده خزراج مولاد پیدا کدل ده دی رو رو ٹبر او قامون جوڑی دل ده نبی علیہ السلام نا تقریبا 300 کال مخی ده یهودو یو دو ڈالی غالی مدینی منوره تا او غی مدینه منوره کی آباد شو یو ڈالوا بنو قریظہ او دویم ڈالوا بنو نذیر چونکہ دای خو موډیانو پویو دای چرال او مدینه منوره کې آباد شو دای د ځان نه پیران جوړ کړ او دا اوس او خزرج مریدان شو د بنو قریظه مریدان شو اوس او د بنو نذیر مریدان شو خزرج دغه پیران براولګي او دا مریدان بے خپلا کی پا جنگ واچور دا مریدان اوس او خزرج دوار ڈالوی پا جنگ واچولی نو چکل جنگ با اوشو یو ڈالا با کمزور شوا دا کمزور نبا قیدیان راوستے شو او دی نورو قیدیان کر نو چه دا چانو با قیدیان راوستے شو دا غی پیران براو لگی دل دی مریدانو تا بیوی چه گوری زمانگا رونا اگا قیدیان چوی دی غلامان چوی دی دا غی خلاص اول بهم باند فرض دی چه جنگولی نو بیا دای نکتل جنگول ناروا دی حالتی بیا حکم نمانو و چه کلا با قیدیان شو نو بیا بیوی دا اخلاصور بهم فرض دی راځي چې چاندا ولو کو چغې خلاص کو نو بیا به دای ته وی الې چاندا را جمع کړي نو چې چاندا به را جمع کړه
نو پای کې نیمه به ورکړه هغه به اخلاص کړو نیمه به وخوړه ځکه هغه کې ګټه وه نو هغه چانده به وکړه نیمه به ورکړه نیمه به وخوړه هغه اخلاص اوس هم د هغه یهودو عادتونه د بعضو خلکو دي جلسه پروګرام به جوړ کی خلکو ته وایي چانده راجمع کوي ولې پروګرام کوو پلانې مولوي چې راولو فلانې راولو پروګرام به جوړ کی چاندی به وکړي 2 لاکه 3 لاکه مولوي سے براولي نو هغه بیان کی چې هغه غریب راغلی یوزي نو خامخا یو تن خو خرچې نشي کولی تنظیمي فیصله هم داسي چې تاسو هغه انتظام کوئ نو هغه له د ګاډي خرچه ورکړي نو چې هغه له د ګاډي خرچه ورکړي 15,000 روپۍ نو دی به نورو ته وایي یاره ډېر زیات یې او که 100,000 یې رانه واغستې 100,000 هغه ملا هغه په نام کې چې کوم راغلی ځان یې کړولی ادې وایي 100,000 یې واغستې ادو دیګونه پاخه کې په خلکو وښایي نور یې جیب کې واچوي بیا وایي یاره مقررین چې دي هغه یې چې پیسې ډېره غواړي نو تا لږې د هغه په سر جمع کړي دي هغې هم حساب وکړه که نه دا نه کوي هغه مقرر بدناموي چې هغه غریب کور پرېږدي سهار منډې د شپې په نیمو شپو راځي ستا له درځي بیان کوي نو هغه له هغه د ګاډي خرچه هم پوره نه ورکوي چانده وکړي د هغه په سر او چې نه نو وایي یاره ته چا تقریر له نه راځي موږ اټین نه راکوي تاله به څه درکړي او د هغې خلاف بیا پراپیګانډا هم کوي بدنامۍ یې هم او داسې څوک تپوس نه کوي چې تا دا چاندې کړې وي هغه دې صلاح کړې وي دیګونو له خوراکونو له بومو له تنظیم دې پیسه وکړه تنظیم له نه کوي اوس هم هغه مرض د یهودي ملا دی خو چې ته حقیقت کې ورته وګورې نو دی به داسې وکړه چاندې به یې وکړي او یې بیا راځي اوس مریدان خلاصو اول به جنګول بیا به خلاصول ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسکم بیا تاسو دا کسانی چې وژنئ خپلو ملګرو لره وتخرجون فریقا منکم من دیارهم وباسئ تاسو یو ډله ستاسو نه د خپلو کورونو نه تظاهرون علیهم بالاثم والعدوان امداد کوي تاسو د یو بل په خلاف د دوی کې بالاثم والعدوان په کولو یې ګناه د زیاتي باندې وَإِيَاتُكُمْ سَارَاتُ فَادُوهُمْ او گراشی تاسو تا قیدیان تفادوهم یعنی تفادو منهم فیدیا ورگوئی دا غیر طرفنا وهو محرم علیکم اخراجم هو ضمیر شان او شان داده حرام دے تاسو باندے اخکر دائی او داولی کوئی افتؤمنون ببعض الكتاب وتکفرون ببعض آیا منئی تاسو بعض کتاب او کفر کوئی ببعض منئی بعض کتاب چیر علی قیدیان زادو الغواری دا حکم خمانی او کفر کوئی ببعض دا حکم نمانی چه در توئی چه جنگ مکوئی رونا موجنی وینی متوئی وئی آبیا نمانی چې کوم کې د دنیا ګټه به هغه مني او چې د دنیا ګټه دې نه نو هغه نه مني افتؤمنون ببعض الكتاب وتکفرون ببعض آیا منئ تاسو بعض کتاب او انکار کوئ د بعضو نه فما جزاء من يفعل ذلك منكم نه ده سزا دا غچا چې وی کدا کار ستاسو نه سمادر چا چې دا کار وکړ چې خپل مرزای دین تابع کړ چې سره زړه منی نو هغه منی او چې سره زړه نه منی هغه منی چا چې دا کار وکړ نه دا سزا دا چا چې وی کدا کار ستاسو نه الا خزي فی الحیات الدنیا
مگر رسوائی دا پجوند دنیا کے چاچ دا کارو که دین ذریعہ دا دنیا اگردولا دین ذریعہ دا معاش اگردولا نو اللہ خزن فی الحیات دنیا مگر رسوائی پجوند دنیا کی بے اللہ ذلیلہ کئی اللہ خزن فی الحیات دنیا مگر رسوائی پجوند دنیا کی چتین بات سرد دنیا دا پارکو ویوم القیامت ردنا الى شد العذاب ورد قیامت کے وامر لشی سحازاتا وما اللہ بغافلن عما تعملون ندے اللہ نا خبر آدانا ستاسو اکوئیو چدا کاری اوپر نو دنیا کی بہم ذلیل شو آخر کے زکوئیو ظل البدائی علا اکتافیم دو بدات زلت بعد دی پوگو باندی پروتی اگر گدے عربی ویرانی اسبانی سوری و بیا بہم دے ذلیل رسوائیو خستاتمن خطاب بالزجر اولئک الذین سروا الحیات الدنیا بالآخرہ دانا کسان دی چگور ایگر جواند دنیا پا مقابل دا آخرت کے نسبت بنشید رئین عذاب ولا هم ینصرون او نبزد امداد کلیشی سمطلب چاچ دا اللہ دا وامرن انکارو که چاچ راتلو کپنواہیو سبق بنشید رئین عذاب ولا هم ینصرون او نبزد امداد کلیشی وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَدِدَنَا سَلُورَمْ خطاب بنی اسرائیل ہوتا دے سَلُورَمْ خطاب کے انکارهم من انبیاء سابقین دو پخوانو انبیاء نے اندائی انکار کرے دا سے پلیت خلق دے چھ پخواوتا انبیاء راغلی دی نو اگئی انہ دی من دی وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ تاکیق سرا ورگڑے منگا موسیٰ علیہ السلام لے کتاب ورپسے کڑی منگا رسطو دینا انبیاء وقفینا قفا اصل کی وہی سکتا مطلب دا سک پسے ورپسے لگولی انبیاء علیہ السلام چیو پیغمبر بطر موسیٰ علیہ السلام لال ناغ پسے ہم انبیاء علیہ السلام راولے گلا وقفینا من بعدی بالرسول ورپسے گلمنگا رسطو دینا انبیاء علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام لال نور انبیاء راگل یوشا علیہ السلام یوسف علیہ السلام یوشا علیہ السلام دارنگی الیاس علیہ السلام ایوب علیہ السلام داود علیہ السلام سلیمان علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام یوبر بسے انبیاء مراو لے گل وقفینا من بعدی بالرسول ور بسے کلمنگا رستو دنا انبیاء علیہ السلام سورہ مائدہ آیت نمبر 46 گوری شپکسل اختمام شپگم سپارہ سورہ مائدہ آیت نمبر 46 شپکسل اختمام وقفینا علی آثار عیسیٰ ابن مریم وقفینا علی آثار عیسیٰ ابن مریم ورپسے کمنگا پنخود دیبانی عیسیٰ ابن مریم عیسیٰ علیہ السلام زید مریم اغم ورپسے راو لے گا وقفینا علی آثار عیسیٰ ابن مریم ورپسے راو لے گا منگا پنخود دیو عیسیٰ ابن مریم لرا مصدقا لما بین یدیہ من التورات وآتینا الانجیل فی ہدى ونور عیسیٰ علیہ السلام ورپسے راو لے گا دارنگی سورہ مومنون آیت نمبر 44
سلو اختما ثم ارسلنا رسلنا تترى یعنی متواترا ثم ارسلنا رسلنا تترى بیا واولے گل منگا زمنگا انبیاء یو بل بسی یو پیغمبر براغے نبل براغے ثم ارسلنا رسلنا تترى بیا واولے گل منگا انبیاء زمنگا پدا سے آگے چی یو بل بسی ورا روان کلما جا امتا رسولها کذبوه کلا چبراغی امت داغی اسفازے دی بدرو جنکا غلرا فاتبانا بازهم بازا ورپسی بدرمنگا باز دی باز پسی وجعلنا محادیثا وگردر من دی در تاریخ دی زمانی واقعات دی زمانی فبودن لقوم لا یومنون نو حلاکت دیا قوم لا چغی ایمان نراڑی یو بر پسی انبیاء راوی گلو دارنگ دلتا کیوں وئی وقفینا من بعدی بن رسول ور پسی اکرمنگا رسطو دنا انبیاء علیہ السلام وعدینا عیسیٰ مریم البینات ورکڑیو منگا عیسیٰ مریم دلائل واضح او مضبوط کرو منگا دلائل پاک فرشتے باندے اما کلما جاکم رسولون نوار کلا چرا بگدیتا پیغمبر پاگا احکامو چند بغختل استاسو سلونو زربے نغختل استقبلتم نزان بغتگان تاسو ففریقا کذبتم وفریقا تقتلون ففریقا کذبتم دلتی گورا دا فیر آوری دا زکاتات دلالت کئی پا معذوب باندے او دا مفعول دے دا فعل معذوفات نو اصل کلام دا سے دے کذبتم فریقا دارستو کذبتم فعل دلالت کئی پا معذوف نو فریقا مفعول ذکر دے او فعل فائل محذوف دی کذبتم فریقا اور اس کو کذبتم فعل فاعل ذکر دی مفعول محذوف دی نو کذبتم فریقا نو کلام اصل کے داس یہاں سے فریقا تقتلون کے مفعول ذکر دے فعل فاعل حذف دی اور کیا فعل فاعل ذکر دی مفعول حذف دے دلالت کی کو محذوف نو مانا دا اما کلما جاکم رسول بما لا تهوى انفسکم ہر کلا چراب تاستا یو پیغمبر آغا احکامو چند و مختلف تاسو سلونو استکبرتم تاسو وزان غٹو گر ففریقا کذبتم اصل کی کلام دے کذبتم فریقا وفریقا تقتلون یعنی تقتلون فریقا او تکرار غارل لتابید چه ہمیشہ دا دائی دگا مرادو نمانا دا کذبتم فریقا درو جن کو لما تاسو یو ڈالا وفریقا تقتلون یعنی تقتلون فریقا وجلب تاسو بلڈالا چه بچا بهم موس نرسد تاسو بویدار درو گوی درو جنده او چه بچا بهم موس رسد واغا بهم وجل دولس انبیاء علیہ السلام پہ یوزر وجلیو بنی اسرائیلو کے لار دکانو نو کو لار شوی او دولس انبیاء وجلیو چیو نبی با اللہ راولے گا اگر مسئلہ بیان کنو غلی شہید کو اب اللہ پروتو اللہ ببل راولے گا چی اگر مسئلہ بیان کنو غلی شہید کنو اللہ بل راولے گا نو سار وقتی لا دکانو نو کو لار شوی او دولس انبیاء علیہ السلام وجلیو
ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون درو جن کو لما تاسو یو ډلا درو جن کو لما تاسو یو ډلا وجلبا تاسو بل ډلا وجلبا تاسو بل ډلا په دې ملک هم دغه حالو په دې ملک شاه اسماعیل شهید رحمت الله علیه او سید احمد شهید رحمت الله علیه راغلیو فتوی د کفر په وکړي او په بالاکوټ کې هغه شهیدان کړل د دې په فساد باندې چړای د عمل پرې په دې باندې لاړو هغه شهیدان کړل دا غي مرګري د سید احمد شهید مرګري چې مینای د افغان کې کله هټو پاره کوټه سره په مینای کې د حبیب خیلو په جماعت کې دیارلس کسانو پناه واغستا د صحیح سے مرګرو او جماعت کې د ځنه نور بند کړ چې خلک را جمع شو په هغه وا بیان دی مړی کوي نو دنه نور باندې نو هغه جمعه تور ورته کو نو سره جمعه ته هغه وسوځول په خوا مسجد ابي خيل کې ما تقریر کو دماغه تاریخ لاغي ویلو تقریبا 25 کاله مخکې نو هغه سره جمعه ته وسوځول درستم په خوا کې د سید سے مرګرو دا غي د مجاهدینو نو غیر ایثار کا خپل خر راو لګي او غزومي مرګو چغه سید سے مرګرو دا د مرګرو نو دا شهید کا هغه مرګو پکاغان کې 300 کسان د سید سے مرګري ونیول هغه راوستل او دلته نو خار کې په توبه باندې والو زور هغه شهیدان کړو دا هغه د بعد چې کله بیا تحریک د توحید او سنت شروع شو نو زمون ملګری په سونو باندې ملګری هغه وځر د قرآن درس کوي د مسله بیانې د اولیاء دشمن دی فتوا به پیوکړه چې چا مړ کړو د سلو شهیدانو ثواب دی سره په شیخ القرآن اتلس فتوی اتلس قاتلانه حمله شوی وي چې مړی کوي وی ورځي چې خلاص شو تینا کله چې پرس راغله د دې يهود لاسه مړ دي يهوديانو دغه کار داو فريقا تقتلون ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون چې وسه رسیده وین درو جند چې وسه رسیدنو واجی او چې وسه په نه رسیده یو درو جند دې درو وای دا اوس د يهودو هغه سازش سوره دنیا یو جلا د باجون نه شروع وکړه نو په باجون کې په یو ورځ سرور اتیار مسلمانان طالبان هغه وجل بیا په قبایلی علاقو کې په سواد کې په وزیرستان کې دا ټول د يهودو یو سازش او هغه یو سازش جوړ کړ یو طرف ته خلق را پاسول او بل طرف ته دی ویلای اوس بیا هغه سیاړم دي هغه خلق چې د یو بل دشمنانو هغه یو کړل د دې لپاره چې په دې باندې دا غي پنځه خفي او دا غي نه نجات او دا غي نه خلاصون رانشي ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون درو جن کو لتا سیوا ډلا درو جن کو لتا سیوا ډلا وجلوا تاسو بل ډلا وجلوا تاسو بل ډلا وقالوا قلوبنا غلفون او وای دې زړه زمونږه غلفون دو معنی دی یو معنی وقالوا قلوبنا غلفون وای دې زړه زمونږه ډک دي د علمنا د علم کندوان دي د علم لوخي دي د علم نه ډک دي زمونږه تاسو ته اجازه نشته وقالوا قلوبنا غلفون
وای دې زړونه زمونږه ډک دي د علم نه ته چې مسله بیان کې نو تا ته به همدغسې وایي زمړه موږ خپله مولیان دا موږ تانو پاڼې خو نه دي ویلي چې ته راځې موږ ته مسلې کې ولې موږ نه پوهېږو موږ مولیان نه یو څه موږ څخه ستا نه ډېر علم دی وقالو قلوبنا غلفون وای دې زړونه زمونږه ډک دي د علم نه موږ سره خپل علم پوره دی ستا علم ته زمونږه حاجت نشته لکه سوره مومن آیت نمبر 83 وګورئ 83 نو هلته ذکر کوي سوره مومن آیت نمبر 83 سلیرشتم سپارا فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم کلا چراغ دیتان بیا دی بدلائلو فرحوا بما عندهم من العلم خوشحال شو دی پاغا باندې چې دی سغو دی علمنا اخپل علم باندې خوشحال شو مړه موږ منطقونه ویلي دي کن نظر در حال خود اینا تمام اندری فرصت مشغول کدام سلم و قاضی مبارک میں خری رنج در تحصیل منطق میں بری کن نظر در حال خود اینا تمام اندری فرصت مشغول کدام لگ سوچو کا ترسو بھلے منطق کن خطے سلم و قاضی مبارک میں خری رنج در تحصیل منطق میں بری سلم و قاضی غم دے چغز دانشا چند خوانی حکمتی یونانیان حکمتی ایمانیان راہم بخوان سو پوری دو یونانیان و علم بوائی راش علم دی ایمان علم قرآن ہوایا چند خوانی حکمتی یونانیان حکمتی ایمانیان راہم بخوان لوہی دل افضل اللہ شیطان بشو اے مدرس درس قرآن بکو زلر آغا لوہی دے شیطان د بولونه وینځه و مدرسا راشه لږ د قرآن درس مو کا د قرآن خوند مو ګوره کنه لوی دل افضل شیطان بشو ای مدرس درس قرآن بگو زړه د شیطان د بولونه وینځه مدرس راشه لږ د قرآن خوند مو ګوره قرآن هم لږ ووایه که ته د قرآن خوند وګوره چې د قرآن سوره مزه ده د قرآن سوره په دی په خپل علم خوشحاله شو زمړه مونږه منطق ویلې په رمضان کې به د منطق دوره کوو نو په رمضان کې د منطق دورې کوي قرآن نه خبر نه دی او د منطق دورې په رمضان کې شروع کړي هغه خپل علم باندې خوشحاله شو دارنگی سورہ نجم آیت نمبر یوکم دیرشم 29 سورہ نجم آیت نمبر 29 ویشتم سپارہ فَعَارِضَ مَنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَعَارِضَ مَنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا مخوار دا غچانا من تولا ذکرنا دا غچانا چواڑی زمان کتابنا ذکر دا قرآن نون دے حاضا ذکر مبارک ننزلنا ہو پیغمبر پاک توئی فعارض من تولا ذکرنا ماوتا توئی مخوارو دا غچانا چگواڑی دا زمان کتابنا قرآن پریخو دا اپا نور سسار شو قرآن تے پاتے دے او دے چاندو پسی گرزی قرآن تے پاتے دے ختمونو پسی گرزی قرآن تے پاتے دے او دے صرف نحو منطقونو پسی گرزی فعارض من تولا عن ذکرنا ولم يرد الا الحیات الدنیا ارادے نوا مگر جوند دنیا ذالک مبلغهم من العلم
دا انتها دوی د علم وا تا علم دینا کړو چې دنیا لپاره بس ذلك مبلغ من العلم ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين یو معنا دا وقالوا قلوبنا غلف وایدای قلوبنا غلف زړونه زمونږه ډک دي د علم نه موږ خپل علماء یو زمونږه بل چاته حاجت نشته موږ خپل علماء یو وقالوا قلوبنا غلف وایدای زړونه زمونږه ډک دي د علم نه ستا مولای ته حاجت نشته زمړه پرون جوړا شو نه چې پټې تا ته وای سپن بین دلاري چې اوس ما ته وای چې قران ته کې نه قران ته راته کې نه مونږه یې لمونه کړی دي مونږه جمعهتونو کې بروازي سلولې تاباسي سلولا وای مونږه بروازي سلولې دي مونږه دا کړی دي مونږه دا کړی دي تاسو کې تاسو د خدای کتاب څخه خدمت کړي وقالوا قلوبنا غلف وإذا يسلنا زمنگا ڈک دی دے علمنا وتزان تا ملاوائی بلانهم اللہ بے کفرین اللہ در تا مسلمان نوئی اللہ پلانت کری پا سبب دا کفر چدائی دا اللہ دا کتاب نا مخارو دے دا اللہ کتابی پری خوزے دے اب دیم ہمانا وقالوا قلوبنا غلفون وای دای زړونه زمونږه په پردو کې دي زمونږه زړه باندې پرده ده ستا خبره باندې نه پوهېږم تا ته به وایي چې کله ته ورته قرآن وایي نو دی به وایي یاره دا د مولیانو خبرې دي مونږه په دې باندې نه پوهېږو دا د مولیانو خبرې مونږه میان سړیه په دې لانجو نه پوهېږو دا د مولیانو جګړې دي مونږه په دې نه پوهېږو زر بوئی زمان بزرون پردی دی من پدی خبرو نپوئیگو وقالو قلوبنا غرفون وائی دی زلونا زمان پا پردو کی دی سورہ حامیم ستا پینزم آیاتو گوئی دی مانی تایید وقالو قلوبنا فی اکنتین مما تدعونا الیہ وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب وإذا زلنا زمنگا پا پردو کی دی ستا خبر باندې نه پوهیږو زمون په زړه پردې راغلي دي تاسو اړه نظام کړي نو موږ ستا په خبره پوهیږو نه وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بیننا و بینک حجاب زمانگا غربنو کی دروندواله ده او زمانگا استامیانس که ده پرده فامل اننا عمیلون تخپل کار کوا او منگا خپل کار کونکیو ستا خبر بانده منگا نپویگو حسون دا سوائی مانا سوائی نو منگا سپا دارا دا دا امیانو منگا امیانیو دا دا مولیانو خبری دی من پی نپویگو وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه کلوئی پردی را باندې راغلی سورہ جاسیہ آیت نمبر 23 دروشتمو گو رئی سورہ جاسیہ آیت نمبر 23 افرائیت من اتخذ الہ وواہ وأضلہ اللہ علی علمنا او مورد گمراہ والد اللہ پد باندے سرد علم اللہ نپت وختم علی سمیع وقلبی وجعل علی بصری غشاوہ او مور والد پکو گنود پسڑا او گردولی بستر باندے پردے اللہ بے پردے راوسنی دی فمن یعدی من بعد اللہ افلا تذکرون نبدے ممانا وقالو قلوبنا غلفون وایده زلونا زمنگا پا پردو کی دی ماسو مانی اکڑے دعا یو وقالو قلوبنا غلفون وایده زلونا زمنگا ڈک دی دے علمنا کاندوان دی دے علم دا بتا تا ہوئی
چکل ورطا تا مسئلہ بیانے دے بوئی مڑا منگا خپلا ملایانیو ما خپلا علم کردے ما اسی جماعتنو کے جوان دے تیر کردے زخپلا ملایم ستا خبرو تا نیجت نشتا کھلا بگرتا ہوئی وقالو قلوبنا غلفون وائی دیس لنا زمنگا پا پردو کی دیئے تا دباوئی سڑی استا خبرہ باندن نپوئے گما داد مولیانو خبری دیئے منگا میانیو منگ بدے نپوئی گو داد مولیانو خبری دیئے منگ بدے نپوئی گو بل لانہم اللہ بے کفرین بل للعزراب رازی ننا دا سے ننا سمجھتوائے بل لعنهم اللہ بکفرہم بلکہ پلانت کری دی درہ اللہ بسبب دا کفر دا دی باندے بل لعنهم اللہ بکفرہم دا بکفرہم ہوئے زکا چھ کلمات دا کفر وئی بل لعنهم اللہ بکفرہم بلکہ پلانت کری دی اللہ دی بسبب دا کفر دا دی گورا دا کفر فتوائی پہ اولا گورا بل لعنهم اللہ بکفرہم بلکہ پلانت کری اللہ دی درا پا سبب دا کفر دا کارونی دا کفرو دا کار دا کفرو نو اللہ پہ پل مور دا لعنتو ولی دا کفر کارونی کے دارنگی یو سل یو کم شپیتم ہے سورہ بقرہ کیوں گو رہی ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب یقینا کسان چې پټایي هغه چې موږ را لېږلي قرآن او سنت ما پس دا چې بیان کوم غدل خلکو ته کتاب کې اولئک یلعنهم الله دا کسان چې دی لعنت وي په دی باندې الله ویلعنهم اللعنون چې حق پټ کړ دا لعنتی دی یو لعنتی درته دلته وخورد چې هغه وایي زما خپل علم پورا دی زما قرآن ته ضرورت نشته هغه ته لعنتی وي چې هغه وایي یاره دا د مولیانو جګړې دي او زه پکې نه پوهېږم نو هغه ته لعنتی وي دریم لعنتی هغه چاته وي چې هغه حق پټایي حق ورته معلوم دی او دې پټایي حق نښکارا کوي نو هغه ته لعنتی وي بل لعنهم الله بکفرهم او انت وی اولئک یلعنهم الله دغه کسان چې دي لعنت وي بدای باندې الله ویلعنهم اللعنون او لعنت وی بدای باندې لعنت وی انکی مخلوقات دا اتفاقی لعنتی دی چاگتا مسئلہ معلوم ہوا اور بیا مسئلہ پٹکڑا دا لعنتی دارنگی سورہ احزاب کی سلوش پی تمیاتو گو رئی یہ روی تاسو لگا سختا وائی کیا نا نرما نرما پکار دا تین نرما کوایا شیخ القرآن بوی وَلَوْ كَانَ تَشْدِيدًا بَيَانُ كِتَابِهِ وَإِظْهَارُ قَوْلٍ مِّن نَّبِيٍّ مُحَمَّدٍ کہ قرآن و سنت بیان التشدیدی اور دیتا متشدد آئے فَإِنِّي بِحَمْدِ اللَّهِ رَبِّي مُشَدِّدٌ حَلُمُّ شُهُودًا وَشَهَدُوا كُلَّ مَشَهَدِي نو الحمدللہ زمتشدد ما حَلُمُّ شُهُودًا وَشَهَدُوا كُلَّ مَشَهَدِي نو بیا گواشی ہر ځای کې وایي چې دې متشدد دی بیا ما ته متشدد وایي کنه زه متشدد یم زه ځان ته متشدد بیا وایم که د قرآن او سنت بیانول تشدید الحمدلله زه متشدد یم دلته هم ځکه وایي اولئک یلعنهم الله ویلعنهم اللعنون دا کسان چې دي لعنت وی بدای باندې الله ویلعنهم اللعنون او لعنت وی بدای باندې لعنت وی انکی مخلوقات دارنگی لعنتی سورہ احزاب کی درتا خی سورہ احزاب کے سلوش پیت میاتو گو رئی دو اشتمہ سپارہ سورہ احزاب
آیت نمبر 64 سلوش پیتما یا سورہ احزاب ندل تم در تلانتی خیئے چلانتی سوٹ دے سلوش پیتما یا سورہ احزاب ان اللہ لعن الكافرین وعد لهم سعیرا ان اللہ لعن الكافرین یقینا اللہ بلانت کردی کافران چاچ دا اللہ کتاب نا انکارو کر چاچ دا توحید نا انکارو کر ان اللہ لعن الكافرین اللہ بلانت کردی کافران وعد لهم سعیرا او تیار کڑے دیل جہنم دغلانتیان دی چاگئی ان اللہ لعن الکافرین وعد لهم سعیرا دارنگ لعنتیان اگر پیران اگر موریدان چھپا غلط دیو بالمرگر تیار کڑے سورہ آراف آیت نمبر 38 کو رہی ہے دیرشم سورہ آراف آیت نمبر 38 دیرشم قالت قلوبهم ومن قد خلت من قبلكم من الجن والانس في النار اللہ بوئی درنشی یا ٹولگو کے چس تیر شوی دیستا سنا پخوا پیریانو بندگانو پور کے کلما دخلت امت لعنت اختها ہر گلچ درنشی یا ٹولگے لعنت اختها لعنت گوئی پاک پر مثل باندے یوبل باندے بلانت ہوئیو کلما دخلت امت لعنت اختها ہر گلچ درنشی اور ٹھول گے لعنت گوئی پاک پر مثل باندے حتی عزت دار گوفیا جمعیا تردے پورے چکلارا ان کی دی پدے کے ٹول لے تردے پورے چکلارا ان کی دی پدے کے ٹول لے قالت اخراہم لیولاہم وہ آئی رستمی پہد مشرانو کے ربنا هؤلاء يضلون فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون یوم الباند بلانت ہوئیو یو بوئی ولانتی تارا تا غلط لار خولے وے بل بوئی ولانتی ما پسی ولی رات لے تخبر بیمانوے یوم الباند بشور ہوئیو او دا یو بل خلاف بکی یو بل باند بلانت ہوئی پیران بابو موریدان لانت ہوئی او موریدان بابو پیران لانت ہوئی دارنگ لانتی قرآن سرخی آغا سوک دے چگا نیکان بندگان بدنام ہوئی سورہ نور اگوری دروشتم آیات سورہ نور آیت نمبر 23 دروشتم چاچ پاک دامن بدنام کرا الزام نیولا گولا کلوی دائی کری کلوی دا کئی کلوی دا کئی زمانگا ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ چاچے یقیننا کسان چاگئی الزام لگئی بپاک دامننا خبر مومنانو لعنوا فی الدنیا والآخرہ پلانت شوی دی دنیا و آخرت کی چپاک دامن بدنام کرے پاگئی باندے الزام لگو ام المومنین بدنام کرے وا حق پرس بدنام کرے پاک دامن بدنام کرے لعنوا فی الدنیا والآخرہ پلانت شوی دی دنیا و آخرت کی چاچ پنے کانو بندگانو بدنام لگو لیا بدنام شوی دی حدیث کرا دی لا تتبعوا عورت اخیکم دخبر روح مسلمان بی عزت آئی پس مکے گا اللہ بستا بی عزت آئی پسیشی چاچ نیکان بنیان بدنام کری دی چاچ حق پرس بدنام کری دی اپلانت شوی دی لعنوا فی الدنیا والآخرہ ولہم عذاب عظیم پلانت شوی دی دنیا و آخرت کی او دید دے عذاب لوئے دلتا ہوئی
چاک بر سے بدنام کرو چویت درو باید درو جن دے درو ہوئی حق برست ہوا جنا نو گورا ازان دے منگا ملیان یو منگا زورگان یو ازان دے منگا ستاسو بکار کے انکار نشتے وقالو قلوبنا غلفون وائی دے زلونا زمنگا ڈک دی دے لمنا وائی دے زلونا زمنگا پا پردو کی دی نانا دا سے ندا بلانہم اللہ بکفرہم بلکہ بلانت کر دی اللہ دائیو فسبب دا کفر دائیو فقلیلا ما یؤمنون دیر لگ دی بلگو کی ایمان رارن کی قلیلا یوم آدر دلالت کے بتقلیل اور دین تنوین رار لتقلیل اور مائی رار دپارد تاکید جب پختو کے با محاورہ مانا کے فقلیلا ما یؤمنون و دیر لگ دی ایمان رارن کی یا پلگو کے لگ دی ایمان رارن کی ولما جاءهم کتاب من عند اللہ و دیدانا پینزم خطاب او بدی کی انکارهم من حاضر النبی چه دا پخوانی انبیاء کو پریدا دا دی نبی نام دی خلافو کن چه دا چا دا پارا دی دعاگانی غفتی چه اللہ غراو لے گا ولما جاءهم کتاب من عند اللہ کلا چراغ دیتا کتاب طرف دا اللہ نا تصدیق کن کے اداغا چه تی سخاو اور تصدیق دا غی دا کتاب کو داغی ماسو وجوے لیوے اور دو تعویل اما کریو کنا وکانو من قبلو او دی مخدرات لو دا پیغمبرنا یستفتحون علی الذین کفرو چه غلب بے غفتا پاگا کسانو چه کفری کرو و بے صد پیغمبر بعد خلق راو لگی دل وسیلہ پیغمبر وسیلہ ثابت شوا حلکت سب وسیلہ و نا وسیلہ دلتے اگئی سوال کو چھ اللہ خیری پیغمبر راو لے گی چھ من داغ سرشو یا کافر و زورور شو دی یہودو چھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نورا لے گلے نو اگئی و دعاگانی کولے چھ اللہ کا خیری پیغمبر راو لے گا چھ من داغ سر مرگلی شو نو آگا کو بفاتی رازی غلوکی با نمون با بدے مشرکی و بعد زورور شو دا با یهودو سوال کو و چکل پیغمبر راگے نو دا آگا خلافی شروع کو بینی ہی یهود تیوسو سوالو نے کوئی منگلہ بوٹ پکار دے منگلہ خبر بوٹ پکار دے و چکل بوٹ جوڑ شو نو خلافی شروع آگا دا تنہیں اسم دے یہودی من فسد من علمائنا و بی شبہم من الیہود چھ دا من دا علماؤنا ناکارا شنو کہ بوئی دے یہود را گئے ولما جاہم کتاب من عند اللہ کلا چراغ دیتا کتاب دا طرف دا اللہ نا تصدیق کن کے ادا غچے تی سخاو وکانو من قبلو ودئی مخدرات لو دا پیغمبرنا یستفتحون علی الذین کفروا چه غلب بے غفتا پانا کسانو چه کفر کریو پا بے صد پیغمبر باندی مفسرین مانا کئی بے صد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پا بے صد پیغمبر چه اللہ آخری پیغمبر راو لے گے نو وسیلہ بگیر کمزان را لگے لکہ مونگ آئیو اللہ امام مہدی را پیدا کے چھمونگا رسرہ اوزائی شو پدی کافر دورول شو وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا کلا چراغ دیتا پاگا صفت چدیو پی جندا غلا پبیست پیغمبر سوالو نکول کشاف وید پبیست پیغمبر علامہ بیزاوی وی ببیزت نبی صلی اللہ علیہ وسلم حافظ ابن کثیر وی ببیزت نبی صلی اللہ علیہ وسلم تسہیل کے ابن جزئی وی ببیزت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ون مبتدی یو تفسیر کو رکھا
یو دی نه کتلې فلما جاءهم ما عرفوا کله چې راغی دوی ته هغه صفات چې دوی وپېژند نو کفر یې وکړ په هغه فلعنة الله علی الکافرین لعنت الله دې په کافرانو باندې بئس ما اشتروا به انفسهم بد دی هغه شی چې خرڅ کړی په هغې باندې خپل ځان بئس ما موصوله بد دی هغه شی چې خرڅ کړی په هغې باندې خپل ځان یې خرڅ کړ واخیستل څه ان یکفروا بما انزل الله مخصوص بالزم چې کفر وکړي په هغه چې رالېږلي دي الله ځان یې خرڅ کړ کفر یې واخیسته او دا ولې ځان یې خرڅ کړ کفر یې واخیسته سودا یې ناکاره وکړه ځان یې خرڅ کړ کفر یې واخیسته دا ولې ضد نیولې عناد نیولې دي ضد او عناد دا د یهودو خاصه وه ضد او عناد پکې په ځل ودرېدله ان یکفروا بما انزل الله چې کفر یې وکړ په هغه چې رالېږلي دي الله بغیا ان ينزل الله من فضله ادا ولي ځکه ضد او بغض پکې راغی ضد او بغض په سر راغی چې دا دله ولې خدای دا مقام ورکړو دله ولې الله دا حیثیت ورکړو دله ولې دا مقام دی بغیا ان ينزل الله من فضله د وجه د ضد او د عناد نه چرالیږي الله د خپل فضل نه علی من یشاء من عباده هغه چا باندې چې خوښه شي د الله د بندګانو د الله نه څه مطلب چې الله په چا باندې فضل کوي چې الله په د باندې فضل وکړي جناب محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم باندې نو د عزت او عناد نیوله چې دا ولې دی مکه کې دی مدینه کې لوی خلکو دی طائف کې لوی خلکو مالدار نوابان نو پاغیونه دا وایي نه راتله چې دا دې به دوره لوی سړی د دغه موږ منو د پسې به موږ ځو وسوم دغسي نور سنی حسد او بغض نیولي او دا حسد او د بغض د وجه خلاف کوي مقابله کوي بدی وی ذکر حسد و بغض نیولی سورہ آل عمران آیت نمبر 19 گورئی نلسمہ سورہ آل عمران نوان تاویو تیزد و انات نیولی ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم خلاف نگارا کسانو چور گشو ورد کتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم مگر پس داغینا چراغ دیتا علم بغيا بينهم دو وجه زدو دینارنا پخبر میانس کی دا حق پرستو سرا زدو اینار دیولیو داغا زدو دینار دو وجه خلاف کو داغا زدو دینار دو وجه مقابلہ کولا داغا کی سورہ آل عمران یوسر 5 آیات وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا 105 سورہ آل عمران وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا من بعد ما جاءهم البينات اولئك لهم عذاب عظيم جدا شوی خلاف وکړ پس دا غنن شرال دیت دلائل هدا خلاف وکړ اولئك لهم عذاب عظيم دا کسان چې دی له عذاب لوی خلاف وکړ او دا ګڼو صورتونو کې ذکر کوي چې خلاف وکړ د زړه او د ایمان د وجه دا دیو پیغمبر یې مونږ به د منو مونږ به د تابعو د مرګ دغه وکړو تابعداري وکړو د زړه نیول د بغض او حسد نیول الله هم یقسمون رحمت ربک نحن قسمنا بینهم معیشتهم دای زما رحمت نبی شي
دی لما دا اختیار نه دی ورکړی دا خو زما خوښه وه چې په چا زه خپله مهرباني کومه نه کوم به دی له مې دا اختیار نه دی ورکړی دارنګې دلته وایي زه د عناد ونیول یاره د ده به مقام جوړ شي او یاره د ده به حیثیت جوړ شي موږ به بیا د ده تابع یو دې زه د عناد ونیول اوس هم تکه زاړه یهود دي باغیان ينزل الله من فضله د وجه د زړه د عناد نه چې رالیږي الله د خپل فضل نه علی من یشاء من عباده چا باندې چې الله فضل وکړي څوک یې دې اغوستی نه شي سورہ فاتر دویم آیات وګورئ هلته وایي ما یفتح الله للناس من رحمة فلا ممسک لها هغه چې الله پرانیزي څه مهرباني فلا ممسک لها څوک د هغې بندونکی نشته وما یمسک فلا مرسل له من بعده هغه چې الله یې بند کړي څوک د هغې پرانیستونکی نشته ټوله دنیا د ستا خلافي که نه چې الله در باندې مهرباني کوي څوک یې بندولی نشي او چې الله یې نه کوي نو څوک یې در باندې کولی نشي اینه دلته بغض کوي که نه د دوی په بغض به څه وشي امام راضي وایي ان یحسدوني فاني غیر الله مهم قبلی من الناس علی الفضل قد حسدوا کدی ما سره بغض کوي نو زه نه ملامته کوم زمانه مخکې چې چا باندې الله احسان کړی دی هغه سره بغض شوی دی بغض او حسد دواړه اغوستي منګه وہ جوړ کو وحدت المدارس دوره په درانه وه چې یو درې راجمع شو او پنجاب فیصله وکړه موږ د وحدت سره نه یو کېږو پنجاب فیصله کړې په دوه درېو کسو کړې وه او موږ پنجاب فیصله وکړه نه یو کېږو ما ویې زه به درته اوس پنجاب وښیم نو پنجاب مې ورته وښود چې پنجاب ټول ولاړ دی هغوی وحدت سره دي هغه مې خیال ورته او ما ته پیه پیه کې ته نه څه ته څه یې هغه سره مې داسې کار وکړو چې ګوټ ته مې دن نه کړه اوس به انشاءالله نه راوځي ما له بیا چل راځي په سیاسیانو خدای به هم پېښ کړی دی په دی زه پېښ کړی یم ته به ما نه اشاعت خرس کې روان کې زه به ژوندی یم ته به یې وکړې ته به نااهله ځي او زه الحمدلله اهل یم فباءوا بغضب من الله راگیر شدی بیس مشتروا بی انفسهم ان یکفروا بما انزل الله بغیان ان ينزل الله من فضلی علی من یشاء نورس نشته ډېر بغض نیولی دي دام د عالم زیه دی او زم د عالم زیه ما دا ولې دا مقام یې زما ته جوړ د پلار ډوکې مه غرسو ځان له جوړ که مقام چې تاسو وکړل دا مو پلار مې پلار چې دې څه کړي دي هغه کړي خو ته څه وښایه تاسو وکړل که ما نه تپوس کړې زه درته خیالی شم الحمدلله خو ته وښایه چې تاسو وکړل فباءوا ان یکفروا بما انزل الله بغیا ان ينزل الله من فضله على من یشاء من عباده ما ته چاوي یاره وی ډېر ستړی شوې ما ورته ویل زه په جنګ کې خوشحاله یم زما مثال د اس دی زه به ځان ستړی کړم خو ته به رانه هم دمه ونه کړې راومیاستل د کورونو نه ما ویل ته به رانه هم دمه ونه کړې بغیا ان ينزل الله من فضله على من یشاء من عباده هغه چا چې خوښې شي د بندګانو د الله نه فباءوا بغضب علی غضب راګیر شو دی په یو غضب باندې د پاسه د بل غضب یو غضب د تورات خلاف یې کړی و نو دویم غضب د قرآن خلاف یې وکړ یو غضب پخوا یې د الله د دین خلاف کو او دویم غضب اوس هم د الله د دین خلاف کوي ځکه زه د عناد نیولي دي سوره یونس آیت نمبر 90 وګورئ نوي هلته هم ذکر کوي
سورہ یونس آیت نمبر 90 وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا ولقيت بس فرعون الله خرد بغيا وعدوا توجه سرقشا دشمنانا دشمنی کو لداغو نظام سر لخکر ڈالکڑا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين زنا وینان نیولو وچکل اگر کردنو گیا اگدی کلمی اللہ الان اسی مان رہی وقد أسيت قبلو وكنت من المفسدين زنا وینان چونی او زده وینان داغا چا سره کیگی چه اغلا اللہ اولوی مقام ورکی داغا سره بیا زده وینان کیگی ده کمزوری سره سوک زده وینان دکی ایناد او زد داد اوچت سره کیگی زده وینان نیولو فباو بغضبنا لا غضب وللکافرین عذاب مهین دپار ده کافران ده عذاب مهینن سپکون کے دی لرا سپک بے کی او زلیل بے کی سپک شو او زلیل شو رست رد سپکی گی وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ کَلَ چویلش دیتا ایمان داڑی با چرا لے گلی دی اللہ وائی دی من ایمان داڑو با چرا لے گلی شوی دی منتا او کفر کو با چھ سیوا دی دینو دی وَهُوَ الْحَقُ دا رد کئی بی الزامنو تاسو آئی چه منتا سراغلی منگا غمنو حالان که دا رشتیا دے تصدیق کون که دا اچھ دی سخا دے دوی مردو قل فلم تقتلون انبیاء اللہ من قبلو چھتو آئی منگا پخوانی منو منگا غزار منو منگا اخپل منو نوال توا پیغمبرا ولی وجل تاسو انبیاء دا اللہ من قبل پخوان تچوائی چه منگا من سکا چه سراغلی دیگا منو بیاو لیوانا دا غیر ملینا منن فلم تقتلون انبیاء اللہ من قبلو ولی وجل تاسو انبیاء دا اللہ پخوا گئی تاسو مومنان ولقد جاءكم موسیٰ بالبینات پتائی سراغلو تاسو موسیٰ علیہ السلام بدلائلو بیاونی و تاسو سکیل رب خدای توب پس دکلو دا موسیٰ علیہ السلام نا او یہی تاسو ظالمان وَإِذَا خَذْنَا مِيثَاقَكُمْ دے زائنا شپگم خطاب شروع کی گی او داوا انشاءاللہ سباوائیو دی ازانو کجی